بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول د قرآن متعلق ان شاء الله یو څو خبرې وکم، نو دا غي سره به دا فائدہ وشي چې په قرآن باندې به ان شاء الله موږ ته پوهه حاصل شي، ځکه چې څه خبرې د هر علم او د هر کتاب نه مخکې ویل ضروری چې په دې کتاب کې څه بیانېږي، د څه متعلق خبرې کیږي، چې کله خلاصه بیان شنو بیا په کتاب باندې پوهېدل هم سړي ته اسانه. د ټول ناول ان شاء الله نن سبق کې به درې خبرې کوم. اولنۍ خبره د قرآن د نومونو متعلق، چې د قرآن نومونه کتابونو څو راغستې دي او څومره دي. نو ابو المعالی رحمت الله علیه دوی د قرآن 55 نومونه ذکر کړي، چې د قرآن نومونه هغه 55 دي. بیا بعضو په دې کې در 90 نه سیوا نومونه ذکر کړي دي، خو هغه د قرآن سره سره چې کوم د قرآن صفتی نومونه دي، لکه مثال په تور مجید شو، کریم شو، حمید شو. که تاسو خیال کړئ اکثر قرآن مجیدونه باندې لیکلي قرآن حمید، فرقان حمید، ذکر حکیم. نو په دې اعتبار سره بیا د قرآن نومونه سیوا کیږي. خو اکثر علماو د قرآن د پاره 15 نومونه ذکر کړي دي، او دا 15 نومونه هغه نومونه دي چې الله پاک په خپل هم په قرآن کې د دې نومونو ذکر کړي. پاغه 15 نومونه کې د ټول نه اولنې نوم قرآن دی، دویم نوم فرقان دی، او دریم نوم ذکر دی، څلورم نوم الکتاب دی، او پنځم نوم هغه تنزیل دی. چې قرآن کې الله پاک مختلف ځایونو کې د قرآن د پاره د خپل کلام د پاره دا نومونه هغه ذکر کړي دي. بیا په دې 15 نومونو کې د ټول نه مشهور نوم د قرآن چې الله تبارک وتعالى په خپل هم دا غي په 61 ځایونو کې ذکر کړي دی په خپل کلام کې، هغه قرآن دی. یعنی مشهور نوم د الله پاک د کلام د کتاب الله هغه قرآن دی، چې الله تبارک وتعالى په خپل هم په څو ځایونو کې هغه ذکر د دې لفظ یې د قرآن کړی دی. نو نومونه د قرآن مجید هغه 15 شو چې دا مشهور نومونه دي، او بیا په دغه 15 کې د ټولو نه زیات چې قرآن کې الله پاک په خپل استعمال کړي هغه القرآن شو. دویمه خبره د قرآن معنی څه ده. موږ د قرآن ته قرآن ولې وایو؟ نو هر جبه خپل معنی لري، دغه شان د قرآن خپل معنی هغه جمع کول دي. قرآن په معنی د جمع کولو سره راځي، خو بیا د دې استعمال هغه وشو په لوستو سره، چې قرآن هغه کتاب ته ویل کېږي کوم کتاب چې لوستل کېږي. یعنی قرآن په معنی د لوستو باندې استعمال شو، او د کلام الله د پاره لفظ د قرآن هغه مقرر شو، ځکه چې د قرآن معنی شو هغه کتاب چې هغه لوستل کېږي. دریم چې د قرآن ته قرآن ولې ویل کېږي؟ نو کتابونو د هغې ډېرې وجې ذکر کړي دي، خو د ټول نه زیاته او مناسبه وجه دا ده چې کله الله تبارک وتعالی قرآن نازلو، نو کافرانو به دا خبره کوله لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، چې تاسو د قرآن چې کله تلاوت کیږي نو دا قرآن ما اورئ، او د دې د تلاوت په وخت کې هغه لغوه فضول بیکاره خبرې کوي. نو الله تبارک وتعالی ته د خبرې وضاحت وکړو چې تاسو څومره تدبیرونه کوئ هغه کوئ، دغه ټول په ټوله تدبیرونه تاسو بیکاره دي، دا په کار نه راځي. او الله تبارک وتعالی دا فرمایل چې دا قرآن مونږ نازل کړی هم د دې لپاره دی چې دا بل لوستل کیږي، او دا قرآن به د قیامت د ورځې پورې لوستل کیږي. او دا یو منل شي خبره ده چې په ټولو دنیا کې د ټولو نه زیات هغه کتاب چې لوستل کیږي نو هغه کم کتاب دی؟ نو جواب دغه ملاویږي چې په دنیا کې د ټولو نه زیات چې کم کتاب لوستل کیږي هغه قرآن دی. نو په دې وجه باندې چې دا ډیر زیات لوستل کیږي نو قرآن وته په دې وجه باندې ویل کیږي. نو دا نن سبق کې درې خبرې شوې تاسو لپاره. اول د قرآن نمونه چې هغه چا 55 ذکر کړي تر 90 پورې هم دي، خو مشهور
او چې کوم علماو غوړه کړي دي او زیات علماو لیکلي دي هغه 15 نومونه شو چې په هغه 15 کې بیا د ټول نه مشهور قران دی، بیا دویم د قران معنی شو او دریم د قران وجه تسمیه شو چې د قران ته قران ولې ویل کی. ان شاء الله دا واوري یاد کړئ، بیا ان شاء الله سبا نور سبق ابو وایو. خو چاته دی باره کې دا سيزه پوښي پینې ناغي باره کې تاسو کولای شئ.